نورونو تاسو ته زه وایم چې تاسو مونږ د عالم سره محبت کړي او د هغه سره تعاون کړي که تعاون هم نه می کړي او صرف محبت هم کړي او په ښه طریقه سره ملو شوي یو کنځلې او خبرې او بدې ردې دا هم ورپسې نه ویلي نو چې د قیامت میدانی او هغه خطرناک میدان ځکه چې چار چاپیره به اوري مونږ او تاسو چې جنت ته ځو به د اور د پاسه ځو الله قسم خوړلی دی وان منکم الا واردها جنت ته که ځو نو هم به په پل صراط باندې تېرېږو د اور د پاسه به ځو او په هغې کې به کونډې لګېدلي غټې غټې کونډې بعضې کسان به هغه کونډه لکه دا شیول چې دی دا اوښکې دا چې څنګه خوله واچي نو د جهنم ته به یې راغورځي بعضې او پکې داسې حدیث شریف کې دی چې مخدوش مکردس دا کونډه به ورپسې ورشي داسې وبه ګرئ نو دې کې به د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم د پل صراط سره ولاړي आवाज به وکړي رب امتی الله دا خو زما امتی دی او یاد دغلته که عالمانی نو هغې به هم سفارش کوي چې الله دې خلکو خو زمونږ سره تعاون کړو زمونږ سره محبت کړو نو داسې حالات به نو چې دغه حالات کې تاسو د خپل عالم سره په دنیا کې ښه حالات ښه ژوند تیر کړي نو د قیامت په ورځ باندې چې تاسو د مولانا اسرار صاحب ووینئ نو ورته به نه وایي چې مولانا صاحب دا نن ورځ خو ډېره سخته ده او تعالی الله اختیار درکړی دی ځکه حدیث شریف کې راځي چې عالم ته به الله وایي چې د اسمان د ستورو عمره خلک جنت ته بوځه د دومره خلکو د سفارش د حافظ د پاره د لسو کسانو خبره ده او د عالم د پاره څه تعداد نشته دی نو سم خیال لې مولانا اسرار صاحب به تاسو پرېږدي دا بل مولانا صاحب به هم پرېږدي خو چې زمونږ سره په دنیا کې نه لګي او د عالم سورې مونږ په ګټو باندې ولو نو بیا به مونږ دغه تمه څنګه کوو او ورونو دا خلک چې دا زمونږ خیرخوا دي سږني کال کې زمونږ په لوډېره مدرسه کې ډېر فضلا زمونږ د خپل علاقې ناغي به پروګرامونه کول ما به د هغې خلکو مخکې هغې ته داوې مې تاسو له الله تعالی یو ډېر لوی نعمت درکه علم یې درکو دا خبره زه مولانا اسرار صاحب تم کوم دا یو ډېر لوی نعمت دی په دې نعمت باندې د الله شکر ادا کول پکار دي خو تاسو اوس عملی میدان ته راووتی هغې ته به مې کیدی شي تاسو پسې به خلک خبرې هم کوي کنځلې به هم کوي بدې ردې به هم وایي خو ګورې د عالم کار دا نه دی تاسو به جګړه نه کوئ نه به جواب ورکوئ کنی نو الحمدلله زمونږ اکثر علما هغې څه ناچاره نه وي ښه جواب ورکولی شي سړي له خو مې تاسو به جواب نه کوئ ځکه د عالم کار دا دی چې دی به د عوام الناس د خپلو وروڼو خیرخواهي تاسو به دعاګانې کوئ چې الله دې ته هدایت وکړي الله تعالی دا خلق په سمه لار باندې راوړي ځکه چې الله په موږ دومره احسان کړي نو موږ د کم از کم د دغه شکریا عملی طور ادا او دا یو خیرخواهي نه ده په علاقه کې چې یو عالم دا علم فرض کفایي دي مجموعه الفتاوا لیکلي دي هغې کې لیکلي چې یو محله کې یو عالم نه نو د تمام خلکو غاړه بنده ده لکه چې جنازه راغله او هېڅ څوک جنازې ته حاضر نه شو نو د ټولو خلکو غاړه بنده شوه خو که یو څو کسان لاړه هغې جنازه وکړه نو دا فرض کفایي ده د ټولو جنازه وشوله نو دا علاقه به لګي او دی به خرچه کوي خو یو کس به علم له وباسي چې هغه علم وکړي نو د دې ټولو خلکو غاړه به خلاصه شي او دام د الله احسان دی چې علم په موږ باندې فرض کفایي دی ځکه دا قاضي بیضاوي وایي چې که ټولو خلکو باندې دا فرض عین وي او دی وتلی نو بیا خو به لفسد المعاش بیا به د خلکو دا کارونه ټول خراب شي دا ټول د الله په موږ او په تاسو باندې احسانات دي کني دا علم ډېر لوی فضیلت دی چې کم سړی ته حاصل شي نو هغه د الله تعالی شکر ادا کی ځکه الله وی قل اے نبی علیہ السلام وایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون علم والا او به علم خلق برابر دي چرم ندي برابر علم والا چې څوک اغي سره څوک اسې کېناستو نو خدای پاکه کامیابی زمونږ د اکابر یو
واقعا عملی کړی دا وی یو میانو نیون کې والو مچیمارو داغه گزاره دا و چې هغه به میان بعض علاقو کې په میانو باندې گزاره کیږي او بډيري هغه به میان نیول نو پاغه باندې به خپل وخت ریدو گزاران به کېدو یو ورځ روان دي نو په جمعات کې استاد لګیا دي طالبانو ته او د خنسا مشکل باس شروع دي خنسا مشکل نرخزه چې وته مونږ تاسو وایو داغه بلا احکامات دي د جنازه او قسمه قسم د میراث او ډېری خبرې دي نو دیوانه بحث شروع دي د جو تلک وکه خود نو دل فن ورک دیو تکې ناست بس غیب سبق خو اوغت کو اخر کې لقون د ټایم پاتې شو پرواز کې د سوچ کو چې زما خټول رز دغه ورځ رانه ځای شول او زه خو دک میان چونی سم نو کور ته ډوړې و سما کني بیا خو سنې چلاړ نو بس په جال کې چې جاله وغورځو یو ډېر خپل مې پکې راغی د جو تو قتل نو دوی چې کدا خور خو زمونږ نه کی خو ډېر به کچ خپلو نزله کې وی چې راشه د بادشاہ له اوسه په خوا خلکو بادشاہ نو لدا سه تحفه تحائف چوړل اغي اکثر انعام ورکو کې دي شي چې دا بادشاہ په انعام راکی نو بادشاہ له چلاړ نو بادشاہان هم کله سړی دریاب کی او کله سړی کریاب کی نو اعلان وکړو چې دل انعام ورکه او ډېر لوی انعام ولور چې هغه میانو والا غ انعام واغستنو هغه وزیر اعظم مترانځ دې شو بادشاہ کته داسې انعامونه په یو مې باندې ورکه خدا خزانه و خالی کې زمونږ د کې پی کې د صوبه سرحد خزانه به تر جوړ شي نو ودا خزانه به خالی کې نو بادشاہ ستومان شو پتاوي څه چلو کما وی دې را واپس کوي مال چل راځي چې را واپس کو ورته وی دا مې دا انعام کېدا او دې مې تو ګوره کدا نری نو دې له خزر ولا او کدا خزر نو دې له نر ولا او ټول د طالبانو سبق اوریدلو ورته بادشاہ دا خنسا مشکل له دا خنسا مشکل له دا خو نر دې او خزر دا بادشاہ ویل کدل نوري نام ورکه دغه زبردست جواب راک نورونو د طالبانو سره چې ناس شي نو تاسو به همیشه د پاره کامیاب یې او دک زمونږ او تاسو د پاره یو عظیمه کامیابی ده او بیانن دا خوشحالي چې درو دا ډېر زیاته ده الله کریم دی مولانا صاحب باندې د خپل اکابرو د خپل مشرانو هغه برکات کیږي دا تاسو زمانه خپې جنې د دې دا پلار پني ک باندې چې کم دیونو داسې او خاندان دي چې ډېر زیات برکت په دې ځکه حضرت په منتوي د تورنزو اجي صاحب ناسته کړي حاجی صاحب مجاهد کبیر او هغه مجاهدینو چې کم زم ناسته کړي دنو هغه زین خدای پاک د علم سلسله جاری کړي دا شاه اسماعیل شهید رحمه الله د دیوبند په خوا باندې تیرې ده بالکل شاړه او هغه مرګور ته وی مجھے اس جگہ سے علم کی بو آ رہی ہے بما تر دې نه د علم بوی راځي اکه سے خبر وشولا الله تعالی دیوبند یو لوی مدرسه جوړه کړه زمونږ مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله ما خو ته خپل نه دی اوریدلی زما استاد دی خو نور مرګورو به مولانا صاحب زمونږ یو مرګرو مولانا زاهد جان دی رستم کې پاتې شو هغه مولانا صاحب نما اوریدلی وی هغه چې د قرائنو نه دا معلومیږي چې شاه اسماعیل شهید رحمه الله د جهاد ابتدا کوله نو دا اکوړي هغه زوړ دارالحدیث وی د دک ځای کړی ناغه کې الله تعالی دا علم یو چینا یو سمندر پیدا کړ دا مجاهدین او دا خلق چې یو ځای ته تلی نو الله تعالی هغه ځای ته خیر راولي او الحمدلله زمونږ د ټول رستم خلق ارسوي او تاریخ گواه دی د امبېلې جګړه چې شوې ده باغې کې د رستم سودم د خلکو د غازیانو او د هغه مجاهدینو انتهایی خدمت کړې ده او مرګرتیا کړې ده الله تعالی هغه خیر زموږ د علاقو ته راوسته ده او الله دې دا قائم او دائم وساتي او خدای پاک ته ردی په علم کې ډېر لوی برکات واچي او مونږ تاسو باندې الله کریم دا خوشاله بار بار راولي واخر دعوا او زدیتا
هم مبارکي وایم د دې ټول خاندان ته طاهر صاحب دي ته نارینه او زنانه او تاسو ټول ورونو ته دا مبارکي در کوم دا زمونږ د ټولو دپاره یو مبارکي ده او خوشحالي ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.